د پاکستان کرکټ بورډ یو بل بیوقوفانه فیصله، یو بل کمکله فیصله، یو بل بکواس فیصله چې د محمد رضوان نه د ون ډے کپتانی واغښتا او شاهین افریدي ته ورکا. بیګا پرونه د پاکستان کرکټ بورډ چې کم اهم عہدیداران دي لکه د پی سی بی چې کم کوچنګ سټاف ته هغه د پی سی بی چې څومره هم کوچنګ سټاف ته لکه مایک هیسن شو یا نور داسې اظهر محمود وغیرہ دوی هم په دغه میټینګ کې ناستو. ډایریکټر های پرفارمنس عاقب جاوید صاحب هم ناستو. عاقب جاوید ډېرې غلطي فیصله وکړي جی. اور بل سلیکشن کمیټي چې کوم مشران دی هم دغه میټینګ کې ناستو چې د درې واړو لکه د پاکستان چې کوم های پرفارمنس کوچ ته های ډایریکټر های پرفارمنس عاقب جاوید سلیکشن کمیټي اور کوچز دا فیصله وکړه چې مونږ کپتانیا خلو د رضوان نه او شاهین ته ورکو. چونکه دینه مخکې سلیکشن کمیټي مطلب عاقب جاوید غوښتل چې شاهین افریدي د پاکستان ټي 20 کپتانی ورکی. نو هغه ټیم ول د سلیکشن کمیټي وی چرورا تا عاقب جاوید ته وی چې تر کپتانی شاهین افریدي د ټي 20 ز کم ورکو چې شاهین افریدي یو فاست بالر دی او شاهین افریدي ته مونږ سم میچونو کې دمام ورکو. شاهین افریدي ته مونږ ریسټ هم ورکو. نو ته چې د کپتان کې بیا د لمغ ریسټ نشي ورکولې بیا به د خامخا میچ کې ویزه کا کپتان دی. نو په دې وجه ته د ټي 20 کپتان ما جوړاو. خو اوس هغه سلیکشن کمیټي دا چې د عاقب جاوید پر رضا باندې دغه سلیکشن کمیټي عاقب جاوید اور کوچز چې کوم دی د شاهین افریدي د ون ډے کپتان کو. نو چې ټي 20 کې شاهین لریسټ ورکې او د ریسټ په وجه ته هغه کپتانې نه نو بیا ون ډے کې ته د سنگ کپتانې بیا ون ډے کې ته ولې لکه د کپتانې د لبته په ون ډے کې ریسټ نه ورکې صرف په ټي 20 کې به ریسټ ورکې. خدا خو یو بل بلندر بول زوې ما بل طرف ته د رضوان غلطي څه ضروره. رضوان خو تعالی په ساوث افریقا کې د ساوث افریقا نه سیریز وګټلو. رضوان خو تعالی په استرالیا کې د استرالیا نه ون ډے سیریز وګټلو. کچریته د ورلد کپ 2023 خبره کې چې د پاکستان ټیم خراب پرفارمنس کړو نو هغه د رضوان وجه نه و هغه هم د عاقب جاوید په وجه باندې چې عاقب جاوید غلط ټیم سلیکټ کړو. ځکه هغه ټایم کې محمد رضوان په خپل په یو پریس کانفرنس کې وی چې دا ټیم زما نه دی دا ټیم ما نه سلیکټ کړي دا ټیم زما په خو خانه دی جوړ دا ټیم مطلب خبره بد شو ان ډایرکټ مطلب دا شو چې دا ټیم عاقب جاوید جوړ کړی دی. نو سوماغه عاقب جاوید دی چې د رضوان نه کپتانی واغښتا. ډیر سورسز دا خبره هم کوي چې د رضوان نه ځکه کپتانی واغښتا چې رضوان د سلیکشن کمیټي څخه فیصله نه مانی. سلیکشن کمیټي په پرچې کې لړیان ټیم ته راولي او رضوان مخالفت کوي چې دا کلاړي مراولي چونکه سلیکشن کمیټي اور های پرفارمنس چې کم کوچ د ډایریکټر های پرفارمنس عاقب جاوید داشنا مغواړي چې د خپل خوخه ټیم جوړ کی. او بل د عاقب جاوید چې کم دی په پی ایس ایل کې د لاهور کلندر کوچ هم دی. نو شاهین افریدي د لاهور کلندر کپتان هم دی او په ټیم کې دا وخت د لاهور کلندر کلاړیان هم زیات دي. عبدالله شفیق لاهور کلندر، شاهین افریدي لاهور کلندر، فخر زمان لاهور کلندر دا خو ډیزروینګ کلاړیان دي لکه شاهین او فخر زمان خو ته نشي ډراپ کولی کدی د بل ټیم هم خدای ته نشي ډراپ کولی. عبدالله شفیق خوس دا نه چې کوم آصف افریدي راو دا هم د لاهور کلندر سړی دی جی. نو لاهور کلندر چې څومره هم کلاړیان دي عاقب جاوید غوړي چیلا موقع ورکړي. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو چې زما په خوخه باندې رضوان نه کپتانیا غشتل د پاکستان کرکټ بورډ یو غټه فیصله یو بکواس فیصله. بل طرف ته انډیا کرکټ بورډ ګوره روهت شرما ولا ټي 20 ورلد کپ وګټلو او روهت شرما از ا کیپټن د موست سکسسفل کیپټن بولرز ویم د انډیا او هغه د روهت شرما نه کپتانی واغښت او شوبمن ګیل ته ورکا او ورسره د اعلان هم کو چې د 2027 ون ډے ورلد کپ پوری د انډیا ټیم کپتان هم نو دی لویل شي میشن لکه شوبمن ګیل لم پتو لګیدا نورو کې لړیانو لم پتو لګیا چې دا سړی کپتان دی بس اوس پاګای د کپتانای کوسو کو لچالالچ لرلو یو کلاړي یا یو کلاړي کپتانای تمنډه تړواله نو داغه امیدونه ختم شغله پتو لګی چې دا سړی خو 2027 پورې کپتان شو او شوبمن ګیل لم پتو لګی چې زه کپتان ما ټیم به جوړوم ټیم به ما په خوخه جوړیږي د ما مشوره او پکې شاملې نو هغه بوس نه کلاړیان په نظر کې چي ابوس نه کلاړیان خو ګوري چې زه 2027 کوم ډی ورلد کپ ته چې هغه لږ ټیم تیار کما. نو روهت شرما نه کپتانی ځکه وایستا چې کې د 2027 پورې روهت شرما ریټایرمنټ هم ایستلی و سره ویرات کوهلی هم نو ګول دی لویل شي سوچ دی لویل شي پلانینګ دی لویل شي د ورلد کپ د لپاره یو جال بچاول دی لویل شي د ورلد کپ د لپاره یو پلان تیارول. بل طرف ته زمونږه میرمن دا کم چې ډایریکټر های پرفارمنس عاقب جاوید دومره بکواس فیصله د کلاړیان د یو بل دشمنان کړ
ګوره مخکې شاهین او بابر د یو بل دشمنان کړیو، اوس رضوان او شاهین د یو بل دشمنان کړل. لکه رضوان هم دا وایي که نه چې شاهین افریدي له نو په کار چې د کپتانۍ شته. د رضوان زړه کې به هم دا خبر راځي که چېرې دی له شاهین افریدي له کپتاني بورډ ورکولم خو شاهین افریدي ته به کپتاني نه ویشتل په کار ځکه زه اشنا یم، یار دوست سړی یم، دواړه پښتانه یو، شاهین افریدي ما له کوی او که نه. د رضوان زړه کې به هم دا خبر راغلی. نو ګوره چې په ټیم کې تاله خپل کلاړیان داسې کلاړیان چې سره ټیم مین کلاړیان وي یا هغوی سره ته ستا زړه لږ بد شي نو بیا پرفارمنسز هم هغه رنګ نه کیږي. نو دا د پاکستان کرکټ بورډ غټه فیصله که چېرې عقیب جاوید غوښتل شاهین افریدي له کپتاني ورکول نو T20 کې به کپتان کړی و. خو خیر ستاسو څه وایي دې حوالې سره؟ ما خو در سره مطلب لږ ډېر انفارمیشن هم شریک کړل، ستاسو څه رایه ده چې آیا رضوان کپتان برقرار ساتل پکار و که نه؟ کامنټ لازمي وکړئ.